د چارسدې ضلع په کلیوالو ښاریو سیمو کې د امنیت وضع خرابه شوې ده او ولس د شکو ډاکو غلاګانو نه تنګ شوي او ولس په خپله د ځان د محفوظه ساتلو پرېکړه کړې ده. په چارسده کې د غلاګانو د شکو ډاکو په عام رواج جوړ شوی دی چې د پولیس په کار یې سوالیه نښه جوړه کړې ده. د چارسدې تنګي تحصیل کې خوشه 12 ورځې وړاندې د یو کور نه غټه غلا شوې وه چې پکې 100 تولې کالي 10 لکه روپۍ او 2 ټوپکې شاملې وې چې وړلې شوې دي. د علاقې ولسوال چې تر اوس وخته پورې د ملزمانو په نیولو کې پولیس پاتې راغلي دي خو دوی ورته یوه هفته وخت ورکوي چې ملزمان ونیسي. په دغه هکله د متاثره تن بهبلن خان په حجره کې د مامزه قومي جرګې او د خلیل خیل قام جرګه شوې ده او د ملزمانو د نیولو غوښتنه پکې شوې ده. د جرګې یو مشر میجر ظفر اعظم وایي چې د تنګي ولس به فیصله کوي چې یا خو په خپله د ځان تحفظ وکړي او یا پولیس ملزمان ونیسي. خبره دا کوو چې موږ ته پته را چې څنګه اکبر نواز خان هم ووایي ټیک ووایي چې یاره لاین آرډر ختم دی. په سوات کې لانجه وشوه خلک راپاڅېدل خلکو ووایي چې حکومت زمونږ حفاظت نه کوي موږ خپل کوو. فیصله به داسې کوو چې یاره دا عزت زمونږ لاړه زما په دې کور کې رویره ناسته ده د هغې سطر تللی دی. خبرې د پښتو کوئ نو بیا به په کلکه کوئ. دغه شانتې په دې علاقه کې د بلا خویندو میندو سطر تللی دی په دې طریقه. خبره دا ده چې دې کې اوس یو فیصله وکړو د دې نه پس به په هغې عمل کوئ نو هلې به زه ووایم چې دلته زمونږ ناسته صرف ناسته نه وه دا یو جرګه وه او دې یو فیصله وکړه چې دا حالات د نن نه پس پکار دی چې موږ خپل حفاظت په خپله کوو. که هغه کور دی که هغه حجره ده که هغه پټۍ دی که هغه لاره ده که هغه ګودره ده چې څو پورې موږ دا نه کړې. ځکه چې په دې ځای کې که تاسو خیال کړي سرکار صرف هغې سړي په څېر چې کوم شریف دی فیصله به کوې زما دپاره نه د دې کور دپاره نه د دې علاقې دپاره تاسو فیصله وکړئ چې د علاقه د سره روځي او دا مسله حل شي. یو بل مشر شفیع الله خان وایي چې تر هغې به قلاري ګناه تر څو چې ملزمان نه وي نیولې شوي خو وایي چې امکان دی چې پولیس ملزمانو سره ملو وي. دا یوازې نن سبق بلند نه راغلی دا په موږ ټولو ده نن په یو راله سبا په بل راتلی شي او انشاءالله دا چې څوک پورې د لاجیکل کنکلوژن ته موږ نه رسولی او د دې سو ریزلټ هم نه رستی نو وروڼو دا مې ووری چې سرونه به پرېږدو خپل سرونه به ماتو موږ شریف خلک یو اول وتداري کوو چې یاره دا شی زر مال کې که چېرې دوی دا معلومات خو د دې مطلب دا دی چې دا پولیس ورسره ملاو دی او بیا به موږ د دوی نه تپوس کوو. دا زموږ غله دي موږ به بیا په دوی ډایرکټ راځو. زه به کمپلینټ هم ډایرکټ کوم چې تاسو را سره موږ به په هر چا ورځو او همدغه خبره به زموږ چې یاره زما غلا داسې چوک کړې ده ډي اس پي کړې ده دې ځای کې چې کوم د کسان یې دي کړې ده ولې به پرې زه نه راځم بلکل به پرې راځم ولې چې زما د حفاظت دی ریسپانسیبلیټي چې دوی زما څوکۍ نشي کولی زما حفاظت نشي کولی نو مولې دې موږ د دوی خاطر وکړو. دغې غونډې ته نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې او ویل چې دوی به یوه هفته پس روډونو ته سره د ټوپکو راوځي او ملزم به نیسي او په خپله به سزا ورکوي خو پولیس وایي چې یوه هفته کې به ملزمان ونیولی شي. علب خان شیرپو دلبر نیوز چارسده.